هو الذي ومغدي چاچی انزل من السماء رو رو لد اسماننا ماء ابو لكم منه تاسو د پاره پدې کې شراب اسکل ومنه شجر او زرغونی کی بني فيه تسيمون چې پدې کې تاسو ساروي سروي ينبت لكم به الزرع ينبت لكم اغازرغونی تاسو د پاره به الزرع پدې سره فصلنا والزيتون او زيتون والنخيل او خجر والاعناب او انګور ومن كل الثمرات او هر قسم د میوونه میوي ان في ذلك لآية بشک پدې کې نخل لقوم او خلق د پاره قوم د پاره يتفكرون في فكر قوي وسخر لكم الليل او تابع تاسو د پاره شپه والنهار او ورځ والشمس او نور والقمر او سپوږمۍ والنجوم او ستوري مسخرات تابع بامره دغه حکم ان في ذلك بشک پدې کې لآيات نخل لقوم او خلق د پاره يعقلون چې عقل لري صدق الله ربنا تقبل الله جل شانه د توحید سلور دلایل بیان فرمایل چې د اسمانونو او د ځمکې تخلیق او دغه شانتي د انسان د وجود او د انسان پیدایش او دغه شانتي د انسان د فائدې لپاره د سارو د ګډو بيزو او دغه شانتي د هغو سارو چې دغه په ذریعہ باندې انسان سامان بوج یو ځای نه بل ځای ته منتقل کوي او دغه شانتي د سورلۍ ذریعہ خوراک اسقاط ذریعہ دا سلور دلایل د توحید عقلی بیان شو اوس په دغه سلسله کې مزید دلایل عقلی دلایل د توحید بیانېږي چې الله تبارک وتعالى په بندگانو باندې کم کم احسانات دي هغه کې فرمایي چې الله تبارک وتعالى هغه ذات دی چې هغه رو د اسمان نه اوبو او دغه اوبو نه تاسو سکي او دغه اوبو په ذریعہ باندې تاسو اونې بوټي هغه راټیږي او دغه اوبو په ذریعہ باندې تاسو فصل او میوه چې هغه تیاریږي او دغه شانتي زيتون خجوري انګور او د هر قسمه میوه د دې تنظیم دغه اوبو په ذریعہ باندې کیږي په دې د توحید دلایل کې نخره او خلقو لپاره چې کوم فکر کوونکي خلق دي او الله تبارک وتعالى تابع کړی تاسو لپاره شپه ورځ او دغه شانتي نور او سپوږمۍ او ستوري دا الله تبارک وتعالى تاسو تابع کړی دی د خپل حکم سره او پدې کې نخې دي پدې نخو کې عبرت دي دا هغه خلق لپاره چې کوم عقل لري فرمایي هو الذي مغدي چاچی انزل من السماء رو لد اسماننا ماء ابو لكم تاسو لپاره منه شراب غینا اسکل تاسو ومنه شجر او زغونیږي اونی فيه تسيمون پدې کې تاسو سراوي تاسو الله تبارک وتعالى د ابو تنظیم کوي او دغه ابو په ذریعہ باندې د اسکلو لپاره د تنظیم وشي د انسانانو او دغه ابو په ذریعہ باندې کومي بوټي راوخیږي چې هغه اونو بوټو کې انسان خپل ساروي هغه سروي د ټول نړۍ د انسان د ژوند د بقا لپاره الله تبارک وتعالى د ابو تنظیم کړی دی او دغه شانتي په دې ټول ځمکه کې چې یو حصہ خشکی ده او درې حصے اوبه دي چې په هر ځای کې د انسان ضرورت شي الله تبارک وتعالى هغه ځمکې لاندې هغه لپاره د اوبو تنظیم کړی دی او نه صرف دا چې الله تبارک وتعالى صرف دا وایي چې باران وکړي او خلکو ته وایي ځان لپاره اوبه په خپل باندې ذخیره کوي انسان سره دومره تنظیم نشته بلکې الله تبارک وتعالى په خپل قدرت کامله سره او په باندې د ووري په ذریعہ باندې هغه اوبه محفوظ کړي او بیا د ځمکې د رګونو په ذریعہ باندې د ټول دنیا کونی کونی ته د سمندرونو په ذریعہ د کویانو په ذریعہ د چشمو په ذریعہ د سمندرونو او د سیندونو په ذریعہ باندې الله تبارک وتعالى د اوبو رسي د دې ټول تنظیم کول والا هغه یو ذات دی منه شراب شغين استيقاظ وجعلنا من الماء كل شيء حي ده هر سیز جون الله تبارک وتعالى په اوبو کې او دی وجنه د اوبو په استعمال کې ډېر زیات محتاط شدل پکار دی د دې د ضایع کولو نه ځان بچ کول پکار دی او ډېر په محتاط طریقې سره د دې استعمال پکار دی حدیث پاک کې راځي دوه جهان سردار مبارک فرمایي تاسو په اوبو کې اسراف مکوئ اگر چې د سمندر په کناره باندې ولې ناس نه خپل ضرورت مطابق استعمالي ځکه په دې کې د ټول مخلوقاتو رزق دی ومنه شجر او زرغونون کې د اوبو دغه اوبو نه چې دی اونې زرغونېږي فيه تسيمون چې په دې کې تاسو ساروي سروي اونې شنه شي پاڼې دغې هغه سره د لپاره تنظیم کوي ينبت لكم به الزرع ينبت لكم هغه زرغونوي تاسو لپاره به په دې سره په دې اوبو سره زرع فصلنا زرغون شي دغه اوبو په ذریعه باندې والزيتون او زيتون والنخيل
او قجوري والاعناب او انګور ومن كل الثمرات او هر قسم د میوي ان في ذلك بشک فدی کی لآیه نخدا لقومها قوم د پاره يتفکرون چې فکر کوي وسخر لكم الليل او تابع کړل تاسو د پاره شپه والنهار او ورځ والشمس او نور والقمر او سپوږمۍ والنجوم او ستوري مسخرات تابع کړی دی ابي امره دا حکم سره الله تبارک وتعالى دا شپه ورځ نور سپوږمۍ ستوري دا ټول نظام الله جل شانه مسخر کړی دی په خپل حکم سره انسان ته او انسان ته حکم کړی چې دا هر سبق ستا تابع وي فتبع زما عبادت کوي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون انسانان او جنات الله تبارک وتعالى خپل عبادت لپاره پیدا کړی دي او په دې کائنات کې څومره نظام د کائنات دی دا د انسان د خدمت لپاره دی د انسان لپاره الله جل شانه مسخر کړی دی اوس کله انسان خپل مقصد پری دی چې کوم مقصد لپاره دی پیدا دی د الله عبادت هغه پری دی او په دې کائنات کې ریسرچ او تحقیق شروع کی او خپل رب نه پیژني او د خپل د تخلیق مقصد نه پیژني دا څومره د افسوس مقام دی ان في ذلك لآيات بشک په دې کې نخې دی لقوم او خلق لپاره يعقلون چې عقل لري نو الله تبارک وتعالى توحید دلایل دي لپاره بیانوي چې کوم خلق متفکرین فکر کوونکي يعقلون عقل ولوي قران مجید موږ تاسو ته بار بار دعوت فکر راکړي چې د الله کلام مخې ته کېږي تلاوت وکړي او بیا په دې باندې غور او فکر وکړي د عقل نه کار واخلي چې الله رب العالمین د کائنات د ټول لوی نظام چې چلولې دی جوړ کړی دی یو خاص مقصد لپاره جوړ کړی دی ايحسب الانسان ان يترك سدى انسان دا ګمان کوي چې زه اسی یو غرزول شوی سیزما افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون تاسو دا ګمان کوي چې اسی پیدا شو ما ته برابر زینا نه بلکې انسان یو عظیم مقصد لپاره پیدا کړی الله تبارک وتعالى پیدا کړی دی دې لپاره چې دې غور او فکر وکړي د الله تبارک وتعالى په قدرتونو کې غور او فکر کوي دا یو عظیم عبادت دی چې کله انسان په دې کائنات باندې غور او فکر کوي او بیا د الله جل شانه حمد او ثنا بیانوي د الله تبارک وتعالى په دې یو مخلوق باندې غور کوي سوچ کوي فکر کوي تدبر کوي او بیا د الله تبارک وتعالى شکر ادا کوي د الله جل شانه حمد او ثنا بیانوي